بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم. د سورج تاسو ته پته یي چې په پاکستان کې د سیلاب ډیر زیات بد صورتحال و. اگر چې ماشاءالله د سیلاب خو ختم شو، تقریبا ختمېدو والا دی، خو سیلاب یو ډیر زیات تباکون داستان په تاریخ کې پرېښودو. او دې سیلاب زمونږ د پښتنو لپاره، خاص کر زمونږ د پاکستانیانو لپاره به حیثیت قوم یو څو سوالیه نشانونه پرېښودو. په سوشل میډیا باندې زه ګورم خلک خبرې کوي چې په سوات کې کومې هوټلې راغورځېدلي دي، د خلکو کوم کورونه راغوځار شوي دي. نو د یو خاص هوټل دی، هنیمون هوټل، چې هغه ډېر زیات ښکلی هوټل و، ډېر زیات بهترین هوټل و، د کالام یو جانه پهچانه نوم و. د هغې په باره کې خلک په سوشل میډیا باندې ډېر زیات لګیا دي او دا خبرې کوي چې په هغې کې به ډېر زیات غلط کارونه کېدو، پای کې به فحاشۍ کېدې، هلکان به راتلو، جینکۍ به راتلې. نو زه به صرف تاسو دا خبره وکړم چې ټیک ته که موږ ستاسو د یو لږ ټایم دپاره ستاسو دا خبره موږ وومنو چې هلته به غلط کارونه کېدو، فحاشۍ به کېدې او سوات د کالام سیند راغی او هغه هوټل یې وړو. نو بیا دلته زما دا یو سوال دی چې په دې ټول ملک کې چې کوم جوماتونه، کوم مدرسې هغه خرابې شوي دي، نو په هغې کې به کم غلط کار کېدو، یا د دنیا اشیا خلکو کورونه خراب شوي دي، په هغې کې به کم غلط کار کېدو، یا روډونه، پلونه وغیره دا خراب شوي دي، تباه شوي دي، برباد شوي دي، په هغې کې به کم غلط کار کېدو، کمه فحاشي به کېده. د هغې نه علاوه په اسلام کې موږ ته د دې خبرې درس راکړي، تعلیم راکړي چې د مصیبت په ټایم کې یا په عام ژوند کې که د یو انسان هغه درد، هغه غم کموی نه شي، نو ته کوشش کوه چې ستا د خولې نه داسې الفاظ ونوځي، داسې جملې ونوځي چې د هغې هغه درد، هغه غم هغه نور هم سیوا کړي. ځکه چې اوس تاسو به کتلي چې په دې سوشل میډیا باندې خلک ډېر زیات خبرې کوي چې په پاکستان کې سیلاب ځکه راغی چې زموږ اعمال خراب دي. نو آیا او خاص کر د غریب سړي زموږ عذاب صرف په غریب سړي راځي، یا زموږ صرف د غریب سړي اعمال چې دی هغه خراب دي؟ په ملک کې، په پاکستان کې، په نورو ځایونو کې غلط کارونه نه کیږي؟ آیا صرف په سوات کې، په بونیر کې، په شنګله کې، په کالام کې، په بلوچستان کې، په سند کې، په دې ځایونو کې صرف غلط کارونه کیږي؟ یعنی په کم د ملک په کم علاقو کې چې د اوبه نه دي راغلي یا سیلاب نه دی راغلی، آیا ځایګې خلک ټول بالکل نیکان صالحان دي، په هغې باندې الهام کېږي، هغه خلک دومره ښه خلک دی؟ نو زما صرف دا یو سوال دی. بل دا زما یو سوال دا هم دی، آیا د دنیا چې روغه پاتې شوه پاکستان کې چې کوم ځای نه دي تباه شوي، نو آیا په کوم ځای کې چې سیلاب نه دی راغلی د هغې خلکو د اعمالو د وجې، یا په هغې کې هم غلط خلک شته؟ زما صرف دا یو څو سوالونه دي. د هغې نه علاوه به حیثیت قوم موږ دا خبر هم زموږ دپاره د سیلاب زموږ په ذهن کې پرېښوده، زموږ لپاره یو سوالیه نشان د راروان نسل لپاره پرېښودو چې آیا سیلاب راشي نو موږ له دا ډومبنۍ پریورټي دا پکار چې موږ خپل ځان، خپل بچي، خپل مال، کم ضروري ډاکومنټس چې دي هغه سیټ ته کړو، یا موږ سیلاب ته کوشش یو ډکې راټول کړو د خلکو، کم خلکو باندې چې مصیبت راغلی د هغې کورونه وړي دي، د هغې سامانونه سمندر دریاب راوړي دي، موږ هغه راونیسو. د هغې نه علاوه زموږ لپاره یو غټ سوال هم پرېښی دی چې کله ضلعي انتظامیه به موږ پسې راشي او ضلعي انتظامیه موږ ته دا ووي چې تاسو اوځئ، سیلاب را روان دی، تاسو پکې خرابېدی شي، تاسو ته جاني او مالي نقصان کېدی شي، نو آیا د هغې باوجود موږ نه وځو؟ نو آیا موږ د ریاست هغه حکم منو؟ د هغې نه علاوه په سوشل میډیا باندې دا خبر ډېر زیات خورېږي چې په نوشهره کې د سیلاب زدګانو هغې دپاره چې کوم فنډز راغلي د هغې لپاره چې خلکو کوم امداد لیږلی و، یو څو کسان رالو او د هغې سره د همدردۍ دپاره هغې ته وي چې موږ دلته روټۍ راوړي، روټۍ ورله ورکړه او په هغې روټۍ کې ورته د نشې دوایي اچولې وه او هغه نشه شو. چې کله هغې نشه شو نو د هغې نه د هغې هغه ټول سامان وړو او لاړو فرار شو. د هغې نه علاوه زه به تاسو ته دا هم ووایم چې په پاکستان کې مختلف خلک د خپلو دغې سیلاب زدګانو نو سره د غمرازۍ دپاره، د همدردۍ دپاره د خپل وس مناسب خدمت کی. خو زموږ بدقسمتي دا را چې په پاکستان کې اوس دا هم کیږي چې د دې خلکو په نوم باندې فنډونه رایس کیږي، پیسې جمع کیږي، د خلکو د کور سامانونه جمع کیږي او بیا خلک کم خلکو چې فنډ رایزینګ کړی دی بیا د خپل ځان لپاره، د خپل ضرورتو لپاره استعمالي او هغې ته نه رسي. نو زموږ دپاره دم د سوچ خبره ده چې آیا موږ په دې سخت ټایم کې بیا هم د دې خپلې ذمه دارۍ نه ځان خلاصو او موږ بیا هم زموږ لپاره یو سوالیه نشان دی چې آیا په دې سخت وخت کې موږ بیا هم د خدای پاک نه هېرېږو؟ د هغې نه علاوه یو ډېر زیات افسوسناک او دردناک خبر زه به تاسو ته دا وکړم چې دغه شانتي سیلاب زدګانو او هغې پسې خلک لاړو چې موږ له سره امداد کړو او هلته چېرته یو ماشومه به وه یا به یو جینۍ وه، هغې سره شپږو کسانو ریپ کړی دی
نو آیا موږ اوس هم د الله پاک نه یریږو چې دومره سیلاب راغی، دومره پاکستان تباه شو، نیم تباه پاکستان چې هغه په سیلاب وړو، د خلکو کورونه، هوټلونه، مسجدونه هغه وړو، او د هغې باوجود موږ هوس دومره راغستی یو چې موږ د یو متاثره یو ځپلي خاندان سره هم د یو جنۍ سره بیا هم ریب کو. زموږ دپاره دا ډېر د سوچ او د فکر مقام دی. په اخره کې زه تاسو ته دا ویم که موږ کم از کم د یو سړي سره همدردي نشو کوی، مالي یا ورته جاني امداد ورسره نشو کوی، نو کم از کم موږ د خپله خوله په کنټرول کو. چاته دا نه وایي چې ستاسو اعمال ټیک نه و ځکه باندې الله پاک د عذاب راوستو، یا صرف موږ دا غریبانانو خلکو ته ووایو چې دې خلکو اعمال ټیک نه دی، الله پاک په عذاب راوستو. په پاکستان کې یا په د نورو علاقو کې آیا صرف عذاب په غریب سړي راځي؟ د غریب سړي په قسمت کې عذاب او سیلاب او زلزلې لیکلي ده، د هغې کور تباه کېدل صرف الله تعالی نعوذ بالله دومره ظالم دی چې د غټو خلکو، د نوابانو خلکو، د مشرانو خلکو د ګناهونو، د عیاشو، د فحاشو عذاب به صرف غریب سړي لور کې، یا دا غریب سړی پیدا صرف دی لدی چې هغه سره به ظلم کېږي، هغه سره به زیاتي کېږي، یا ته په قانون کې د قانوني حقونو نه میلاویږي که د الله تعالی سیلاب، زلزله یا د الله تعالی طرف نه قدرتي صافت راځي او په غریبو خلکو راځي. نو په آخره کې راته زما دا سوال دی که د یو سړي سره مدد نشئ کوی، نو کم از کم د هغې په زخمونو باندې دا مالګې مه دوړوئ چې ستا په هوټل کې به غلط کار کېدو، ستا په کور کې به غلط کار کېدو، ستا مال ټیک نه و. تاسو غریبانانو خلکو ته خاص کر دا چې دا د الله طرف نه آفت دی. موږ له پکار دا دی چې په دې ټایم کې د خپلو سیلاب زدګانو، د غریبانانو کوم ملګري چې متاثر شوي د هغې سره مدد وکړو، د هغې حوصله افزایي وکړو، او هغې ته دا ووایو چې موږ به حیثیت قوم به موږ باندې د الله تعالی طرف نه دا امتحان راغلی دی، نه کې عذاب راغلی دی. الله تعالی دې موږ له ټولو له د دې امتحان نه د وتلو توفیق راکړي چې موږ په ښه طریقه د دې نه وځو. په آخر کې ستاسو ټول نه اجازت غواړم. د الله په امان.